ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو السلام علیکم. ما غوښتل چې د افغانستان او د طالبانو او د امریکې ترمنځ چې کومې خبرې روانې دي اوس پکې یو نوی پلیر راغی او هغه روس اگر چې نوی پلیر نه دی خو د را روان د نخ یا د شروع په ورځ باندې چې ماسکو کې کم کانفرنس کیږي نو کم کار چې به امریکې کو نو هغه یا د پروسس چې کوم دی ماته خو داسې ښکاري چې دا د سکټل کولو دپاره یعنې دا د ناکامه کولو دپاره روس پکې چې کوم دی اوس چې د کومې فورمیشن سره روس د ماسکو کانفرنس کې نو د هغې نه دا پته لګي چیرې دوی خو یو د غني حکومت چې کوم دی هغه نور انډرماین کوي یا د پروسس چې کوم دی دا سکټل کول غواړي یعنې د ماسکو کوشش ماته داسې ښکاري چې یاره ګنې دې ټیم کې د یو سپایلر کردار ادا کړي څنګه هغه درته زه وایم ګوره لمبې امریکې څه کار وکړو لمبې د امریکې کردار چې امریکې داسې کار وکړو چې طالبان لمبې خو چې څنګه ما مخکې ویلو چې هغوی تصویر یې داسې پیش کړو چې یاره دا طالبان چې کوم دی ډېر لوی فورس دی او په 80% علاقه باندې د دوی اثر دی حالانکه داسې نه ده یو سټریټیجک وی چې کوم ده یا روډ چې کوم دی هغه طالبانو سره نشته یو سټریټیجک ښار یا یو سټریټیجک قبضه چې کوم ده هغه د هغوی نشته دی خو بیا هم امریکې داسې پیش کړو چې یاره ګنې دا یو ډېر غټ قوت دی بل طرف د پاکستان بدنام کو چیرې پاکستان د دوی سره یو افغان حکومت بدنام کو چیرې دا انفیشنٹ دي د افغان لیډران چې کوم دي چې کوم دي کرپټ دي او دا چې کوم دي ایتنیکلی ډیوایډډ دي نو کله چې امریکې ډایرکټ د افغان طالبانو هغه ټولې خبرې ومنلې یعنې افغان حکومت د ټول پروسس نه بهر کړ لکه دې ټیم کې تاسو ګورئ چې د طالبانو د طرف هم بیان نه راغی چیرې مونږ په براډ لاینز باندې چې کوم دي مونږ اګری شو وین وی آر کلوز ټو اګریمنټ یعنې اګریمنټ ته یا یو باقاعده معاهده چې کوم دي دوی نږدې شوي دي امریکې د طرف هم دا بیانونه رال چې په ډېرو څیزونو باندې هغوی فارملی اګری شوي دي اوس په جاینټ ورکینګ گروپس جوړیږي او هغه گروپس چې کوم دي هغوی به هغه فردر نیټي ګریټي چې ورته وایي چې یاره هغه ډیټیل چې کوم دي هغه به هغوی فایند آوټ کړي چې یاره امریکا به وځي څنګه د دې طریقې کار به څنګه نو دې باندې اوس هغه خبرې کېږي اوس په دې ټول سچویشن کې افغان حکومت چېرته دی هیڅ چېرته هم نشته دی څه اګریمنټ کېږي حالانکه ډاکټر اشرف غني صاحب ټیک ته غوسناک دی هر څه دی خو د هغوی دا خبره ټیک ده چېرې تاسو اګریمنټ کوئ زمونږ باره کې کوي افغان حکومت پکې نشته دی اوسه پورې په یو راوند کې هم د افغان حکومت نمایندګان نه دي ناست بلکې د دوه کسانو ترمنځ خبرې کېږي دوه هغه کسان چې هغوی افغان بېګناه وژلي دي په جګړه باندې دی که هغه د طالبانو په شکل کې دی که هغه د امریکې په شکل کې دی که چې دواړو چې زورلی دی هغه عام افغان زورلی دی اوس په داسې حال کې افغان حکومت چې نه منځته راوسته دی مطلب دا دی چې امریکې د یو پالیسۍ تحت چې کوم دی یو خو دا ومنله چیرې دوی طالبانو ته یو قسم لا سرنډر شو دویمه دا دوی ومنله چې د طالبانو کوم پوینټ آف ویو چیرې د کابل حکومت چې کوم دی یا افغان حکومت چې کوم دی اگر چې دا د خلکو په ووټونو باندې راغلی دی خلکو دا منتخب کړي دي کمزوری کیدی شي هغه د امریکې په انتخاباتو کې هم کمزوری دي هغه د پاکستان په انتخاباتو کې هم کمزوری خو بیا خلک ومني چیرې دا یو حکومت دی ټولې دنیا د ډاکټر اشرف غني صاحب او د ډاکټر عبدالله صاحب حکومت منلی دی یو چا چې نه منه هغه طالبانو اوس دې وخت کې مونږ ګورو چې طالبانو هغه ډیمانډ چې کوم دی هغه امریکې ومنه نو افغان ګورنمنټ یې بهر کړ د دې مطلب دا دی چې د طالب دغه پوینټ آف ویو چې کوم وه هغې سره اوس امریکې اتفاق وکړو چیرې د حکومت چې کوم دی دا په دغه کې نه دی لکه دا لیجیټیمیټ ګورنمنټ نه دی دا پپټ رژیم دی یو خوا دوی دا ومنله دې باره کې ډاکټر اشرف غني صاحب ډاکټر عبدالله صاحب یا د افغان ګورنمنټ چې کوم نمایندګان د هغوی بار بار دا خبره کوي چې یاره هغه خبرې به کامیابي او واقعي هغه خبرې به کامیابي کومې خبرې چې د طالبانو او د افغان ګورنمنټ ترمنځ ځکه چې اصل پارټي خو افغان حکومت دی اصل جنگ چې کوي د 2014 نه دی خو هغه خو افغان آرمی کوي افغان نېشنل سکیورټي فورسز کوي اوس دی هغه بهر دي ته اوس دویم چې کوم دا خو یو د امریکې رویه وه افغان ګورنمنټ ته طرفه اوس د دې نه په سیکنډ سټیج باندې مونږ ګورو چې د روس رویه روس چې کوم دا ماسکو کانفرنس کوي په دې کې دی چې چاته دعوت ورکړی دی هغه چاته دعوت ورکړی دی چې څوک د ډاکټر اشرف غني صاحب حکومت یا منینه یا د ډاکټر اشرف غني صاحب مخالفین دي او هغوی دا نه غواړي ټیک ته روان الیکشن کې د هر چا دا حق دی چې د چا سره اتحاد وکړي او د چا خلاف ودرېږي خو خبره دا ده چې اوس حامد کرزی صاحب
د جدا کیم ته عطا محمد نور صاحب چې کوم دی کوم چې د بلخ گورنر او د جمعیت اسلامي د جماعت اسلامي د هغې سینیر رهنما دی. اوس دې کانفرنس ته عطا محمد نور را روان دی، ښاغلی حامد کرزی صاحب را روان دی، استاد محقق د حزب وحدت هغه را روان دی، د حکمتیار صاحب د ډلې نماینده هغې ته انویټیشن ورکړی شوی دی، رشید دوستم صاحب ته ورکړی شوی دی. مطلب دا دی چې د افغان سیاسي مشران چې دي هغې ته قبیلویز یا مذهبي مشران هغوی ته دعوتونه ورکړي دي، ورسره ټولو افغان سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکړی دی. دا به را روان د نښې په ورځ یا د شروع په ورځ د یا کیدای شي 2 ورځې دا کانفرنس وي. او د دې شاته چې کوم دی د روس خصوصي نماینده چې 13 ورځ پاکستان ته هم راغلو، پاکستان ته هم په هغې کې د شرکت کولو دعوت ورکړی دی چې ضمیر کابلوف صاحب هغې د دې هی از د هغه سپیرټ بهایند دس هول ایکسرسایز. اوس د دې مطلب څه دی؟ لکه دې مطلب دا دی چې دې ته به طالبان نازي، د هغې چې کوم عباس تانکزی صاحب کنفرم کړی د ما په خیال د هغوی په مشرۍ کې به ډیلیګیشن دلته کې راځي. ماسکو ته چې به کم نماینده نه ځي هغه به د افغان ګورنمنټ نماینده نه ځي. د دې مطلب دا دی چې د امریکې نه پس اوس روس هم دا خبره افغان ګورنمنټ چې کوم دی هغه د لاین نه ایستې دی او په هیڅ قسمه پروسس کې چې کوم دی هغوی افغان ګورنمنټ یا زه په دې دا نه وایم چې یاره د ډاکټر غني صاحب یا ډاکټر عبدالله صاحب هو سو ایور، خو چې د کابل په تخت باندې څوک ناسي هغه زما په خیال باندې بلکې ټوله دنیا مني چې هغه د افغانانو لیجیټیمیټ، څوک پې مني څوک پې نه مني. پاکستان کې هم عمران خان الیکشن ګټلی دی، ډېر خلک وی نه دی ګټلی، ډېر خلک وی دا سلیکټډ دی، دا الیکټډ نه دی، هغه په خپل ځای باندې. خو د امریکې په انتخاباتو باندې چیرې لکه د پریزیډنټ ټرمپ د الیکشن په ګټلو کې چې کوم دی د روس کردار دی. اوس دا خبرې خو کېږي، خو د دې دا مطلب نه دی چې یاره ته د لیجیټیمیټ ګورنمنټ چې کوم دی هغه د دومره سایډ لاین شي. دې سره به کېږي څه؟ افغان طالب خو به کینی، عطا محمد نور سره به هم کینی، استاد محقق سره به هم کینی، حاجي صاحب دین احمد سره به هم کینی، یا چې کوم دی اسماعیل خان سره به هم کینی، دې ټولو سره به کینی، یا مخالفینو سره چې کوم دی کاغه ضیا مسعود صاحب دوی به هم په کینی. خو چې ګورنمنټ پکې نه وي نو دې ته به لیجیټیمیسي نه میلاوي، ځکه چې ګورنمنټ اصل فورس چې کوم دی هغه خو حکومت دی، اصل جنگ چې کوي هغه خو به حکومت کوي. و چې حکومت پکې نه نو د دې دا پروسس چې کوم دی ما ته بالکل دا داسې ښکاري چې دا به یو نیمګړی پروسس وي. او د دې سره به چې کوم دی افغان مونږ چې کوم وایو چې یاره د امن په حوالې سره چې کومې خبرې کېږي هغې ته به نقصان رسي. هم دا وجه ده بیا چې مونږ وګورو که تاسو نن سبا ګورئ نو د ډاکټر اشرف غني صاحب رویه چې کومه ده هغه کافي حده پورې سخته شوې ده. هغه طالبانو طرف ته هم هغه ورځ چې کوم بیان ورکړی و چې یاره تاسو ووایئ چې تاسو د چا په نمایندګۍ باندې، که د افغان په نمایندګۍ نو د افغان نماینده حکومت یو خو زه پارټي ما نو ما سره راځئ کښېنئ چې کوم ځای وایي هلته کې خبرې اترې کوو. خو که نه ستاسو د بل چا نمایندګي ده یا تاسو بل څوک ستاسو نمایندګي کوي د هغوی اشاره پاکستان ته وه نو بیا به مونږ د هغوی سره خبرې وکړو. اوس ډاکټر اشرف غني صاحب چې دا کومې خبرې کوي نو دا هغه د هغه سوخته کوي، هغه د هغې غصې نه کوي. او یو ما په خیال کې د ډاکټر صاحب په ځای باندې هر یو کس هغوی به هم دغه شانتي ریاکشن کوو چې یاره ته افغان ګورنمنټ سره خبرې نه کوې، افغان ریاست سره خبرې ته نه کوې، ته خبرې کوې د انډیویجول سره. د هغه انډو که هغه عطا محمد نور دی، د ډاکټر غني صاحب خلاف دی، استاد محقق دی، استاد اسماعیل خان دی، څومره چې دي یا حکمتیار صاحب دی، حامد کرزی صاحب دی، دا ټول هغه یا فار دیټ میټر حنیف اتمر صاحب دی، دا اوس ټول هغه خلک دی چې دا را روان الیکشن کې به دوی حصه هم اخلي، دوی د ډاکټر غني خلاف هم دي. نو ما دا وی چې داسې قسمه پروسس چې کوم دی د دې سره به غټ نقصان چې دی هغه به نه امریکې ته وشي او غټ نقصان چې کېږي نو هغه به افغان حکومت ته به د دې نقصان به د دې نه کېږي. او بیا خبره دا ده که چېرې حکومت سره دوی پخلا نه شو اپوزیشن سره نو دا اپوزیشن چې کوم دی که چېرې خدای مکه چېرته څنګه چې ډاکټر غني صاحب بار بار امریکې ته دا وایي چې تاسو د هغوی سره ډایرکټ اګریمنټ کوئ، تاسو دغه کوئ، افغان ګورنمنټ مو بهر ساتلې نو د دې مطلب دا دی چې یاره را روان وخت کې به دا یو کمزوری اګریمنټ وي، را روان وخت کې به دا د افغان حکومت چې کوم دی یا افغانستان کې د امن په حوالې سره چې کوم دی مونږ دا نشو ویلی چې دا به په افغانستان کې امن راولي بلکې دا به نوره بې امني راولي. د هغې وجه دی چې طالب چې اکسپټ کوي دی به هله اکسپټ کېږي
چې افغان حکومت سره کینی، افغان پارلیمان سره کینی، د نور منتخب غړو سره کینی، که نه هغوی دغه شانتې په دې سچویشن کې راځي چېرې امریکا به وځي دې به رادن نه شي. نو څنګه چې ما مخکې ویلي دغه شانتې د بون کانفرنس هم شو، دغه شانتې د جنیوا کانفرنس هم شو، نو هغه به یو بله ناکامي. نو ځکه ما وی چې د روس دا کوم افرټس دي چې ماسکو کې دوی را روان ورځ کې کینی، یو افغان حکومت ته انویټیشن نشته، نور ټول اپوزیشن ته دی. د دې مطلب دا دی چې دنیا په قلاره قلاره باندې د افغان ګورنمنټ نه چې کوم دی اوس لاس انځي او اپوزیشن سره خبره ترې کړي. نو زه دا ګڼم چې دا د پروسس چې کوم دی، دا کوم چې روان پروسس دی، اوس بیا یو نوی جنگ شروع کیږي د روس او د امریکې، او بیا میداني جنگ چې کوم دی هغه به افغانستاني. خدای دې ونه کړي چې داسې خو حالات داسې ښکاري چېرې دا دواړه بیا په دې ځمکه باندې مخلي.